واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا مسله ډیره زیاته دارالافتا ته راغله چې د علماء دیوبند د ارواحو متعلق څه عقیده ده چې دا روحونه دنیا ته راتللی شي او بیداری حالت کې د سره مسلمان میلاویدلی شي، ملاقات کولی شي. د دې متعلق د علماء کرامو د دیوبند علماء کرامو کومه عقیده ده؟ علماء دیوبند صحیح اهل سنت والجماعت عقیده لري او د احناف کم مسلک ته د په باره کې باغه مونږ تاسو ته پیش کو او قران پاک د دې متعلق سوی احادیث سوی او زمونږه مفتبهی اقوال په دې باندې سدي. اگر چې د روح دنیا ته راضی او نه په دې متعلق خوارو ور ډیر اقوال احتمالات پراته دي، خو مونږه هغه اقوال به تاسو ته پیش کوو، مفتبهی اقوال چې په هغه باندې فتوی او جزم سره علماء کرامو هغه نقل کړی وي. ټولو نه اول مونږه احناف یو، مقلدین یو، نو مونږه چې کوم کتابونو نه فتوا ورکوو زیات تر هغه شمی علمگیری 1500 د هند علماء کرامو دغه علمگیری دا کتاب جوړ کړی دی هندیا او بحر الرائق د دې کتابونو نه زمونږه فتواجات ورکو. ټول دارالافتا ته چې کم ځای ته ورځي اهل سنت والجماعت دارالافتا د دې کتابونو نه فتوی ورکوي. اوس مفتبهی قول احتمالات پکې ډېر شته، خو ور اقوال شته هغې به مونږ ذکر وکړو، وخت ډېر کم دی. خو ټولو نه اول زه د بحر الرائق 5م جلد صفحه نمبر 209 په دې کې لیکلی دي چې من قال ارواح المشایخ حاضره تعلم یکفر، وای چې څوک چې دا عقیده لري چې دا روحونه دنیا ته راتللی شي، که جزئی او کلی عقیده ولرله، په دې کې دا نشته چې کلی طور باندې با عقیده نه لري او جزئی طور راتللی شي. مطلق یې فرمیلی دي که چا دا عقیده ولرله نو دا کافر شو. یعنی بعض خلک مثال ورکوي وي چې زه په اسلام کې شک کوم ته مریدان ساتلی دي، نو دا د بحر الرائق او د علمگیری او شامی ټول کتابونه چې زه پیش کوم نو هغې باندې وخت لګي. اوس په دې باندې سوال دا اوچتي چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک چې کومه فتوا ده دا د قرآن او حدیثو خلاف نه ده. په قرآن پاک کې احنافو چې څومره فتواجات دي قرآن او حدیث نه هغه استدلال کړی شوی د قرآن کې الله فرمایي رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دغه آیات په 13مه سپاره کې دی چې کله بل دنیا تعالی برزخ ته انسان لاړ شي نو دی به تمنا کوي چې واپس د دنیا ته لاړ شم، والله به وایي چې نه ته بیا واپس دنیا ته نشې تللی، تاسو په منځ کې اوس عالم برزخ ته یوه پناه ده، پرده ده. اوس په دغه قرآن پاک نور آیتونو نه ثابته ده چې روحونه واپس نشي راتلی، الله پاک روحونه دنیا ته واپس نه رالیږي. یا منعم یعنی هغه ته الله پاک نعمتونه ورکوي نو هغه خپلو نعمتونو نه څنګه دنیا ته بیا راځي؟ دا خو درالامتحان. یا معذب وي نو بیا فرشتې دنیا ته نه راپرېږدي. قرآن پاک هم دا فرمایي. او احادیث چې دي ډیر زیات احادیث دي، خو زه به تاسو ته یو حدیث پیش کوم. مشکات شریف کې ترمذی په حواله سره په اول جلد کې دا حدیث راغلی دی. اوږد حدیث د ترمذی په حواله سره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله مسلمان منکر او د نکیر امتحان کې پاس شي، الله پاک ته موږ ټول مسلمانان پاس کی، چې کله پاس شي نو د وای چې خوشاله شي نو وای فیقول ارجع الى اهلی فاخبرهم فیقولان نم کنومه العروس. دا اوږد حدیث دی. وای چې کله د امتحان کې پاس شي نو بیا دغه فرشتو ته وای چې ما پرېږدی چې زه خپل مور و پلار ته خپل خپلوانو ته د خوشخبري واورم. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه فرشتې ورته وای چې نه اوس ته بیا واپس نشي راتلی، عالم برزخ ستاسو منځ کې حایل دی. اوس د علماء دیوبند مشر چې دی د تصوف مشر دی او د علم الکلام، د علم الحدیث، علم القرآن بهترین مفسر مصنف
اشرف تنویر رحمت الله په اشرف الجواب کې په جزم سره فرمایي. اشرف الجواب چې ما سره دی هغه صفحه نمبر 169 په دې کې فرمایي چې د مردگانو ارواحونه واپس نشي راتلی، چې د خلک وایي چې مردگانو ارواحونه واپس راځي، دا واپس نشي راتلی. او دغه آیات یې پیش کړی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا. مخکې وایي چې اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت اور قیامت کے مابین وہ ایسی حالت میں رہتے کہ دنیا میں آنے کی تمنا ہوتی. وایي چې یا اگر تنعم عیش و عشرت کی وي نو بیا وی سره راځي دنیا ته، یا معذب بي نو فرشتگان عذاب کیوں کر چھوڑ سکتے. وایي نه پریدي. پښتو کې ترجمه د داسې دی. بیا پکې مخکې وایي چې بعض خلک خو داسې وایي چې مونږ روحونه ولیدل، نو دی فرمایي چې د دې جواب کوي چې دا روحونه نه دي لیدلي، بلکې ممکن ہے کہ دوسرا کوئی شیطان ہو. شیطان داسې کولی شي چې تا ته راشي او تا ته وایي زه د فلانکي روح یم د دې شکل کې، نو شیطان تاسو ته راتللی شي. خو روحونه درته نشي په جزم سره یې ویلي دي، کلي طور او جزئي طور باندې تنوي صاحب دا لیکلي دي. یو حدیث کرامات د اولیاء حق دي، په خپل اختیار سره نه دي. بعض خلک دغه دعوا کوي چې په خپل اختیار سره الله مراقبه او کی سړی ذکر وکړي، په خپل اختیار سره صدراولی شي کرامات. دا هم عقیده د علماء دیوبند نه ده، او د علماء دیوبند هغه عقیده ده چې قرآن او احادیث او د فقه کم مستبیه اقوال خو اقوال یا احتمالات چې دا بدعتیان بیانوي، چې خلکو په ذهنونو کې تشویش پیدا کوي. د بدعتیانو سره زمونږ مسله په دې ده چې دوی د خورو اقوال راخلي، متشابهات راخلي، احتمالات راخلي. هغه جزم چې پیښ شوی د علماء کرام هغه اقوال نه نقلي. یو خبره شته چې علماء دیوبند کتابونو کې واقعي چې داسې شته چې هغه وایي چې موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدلی دی، یا موږ نور امام ابو حنیفه رحمت الله یا نو اکابرین موږ لیدلی دي. نو دغه عقیده دا خو بیا د قرآن او حدیث خلاف شوه. د دې جواب شته، د دې به ډېره بهترینه توجیه پیش کړی. زمونږ اکابرین چې څه ویلي دي هغه د قرآن او حدیثو خلاف یې نه دی کړی. که د دې مقصد دا وي چې ارواحونه راتللی شي نو خو بیا قرآن او حدیث خلاف کاری کړی دی، فقه خلاف یې کړی. خو دا معنا نه دی، هغې به زه په آخر کې تاسو له توجیه پیش کړم. نو داسې توجیه به چې نه به غیر مقلدین نه بدعتیان په هغې باندې به ګوته نه شي اوچتولی. نو هغه چې څه دوی ویلي هغه حقیقت ویلي دي، هغې به تاسو ته زه انشاءالله په آخر کې توجیه پیش کوم. دې نه مخکې هغه حدیث چې بعض مبتدعین بیانوي د خلکو ذهنونه رو رو اړی بدعتو طرف ته رو روان دي زموږ ملګري، او په منبرو باندې داسې خرافات خفوات ورته بیانېږي چې دا ورته نه بیانوي نو بیا ته خلک نه راځي. حقیقت دا دی چې خلک داسې کسانو پسې راځي چې هغو ته دا احتمالات بیانوي، دا عجایب و غرایب ورته بیانوي، ته الله راځي. خانقاه به دې مټه کوي، مدرسه به دې، خو رو رو خلکو عقیدې خو اړه یې کړ. علماء دیوبند عقاید دا نه دي. ټول علماء دیوبند پرېږده چې طلبا د حدیث په دې باندې پوهېږي چې یو حدیث دی په بخاري شریف مسلم شریف کې، دا په نورو طرق باندې هم راغلی دی. خو دا حدیث ځینې خلک بیانوي چې دې نه دا معلومیږي چې په ویښه باندې روحونه خلک کتلی شي. دا حدیث په بخاري شریف کې راغلی، دا دویم جلد 1035 صفحه کې د دې محشش چې کوم دی حاشیه چا لیکلی سهارنپوري رحمت الله، دا د دیوبند لوی عالم دی. نو دلته کې هغه حدیث راغلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه. اوس دا حدیث بیانوي معنا دا ورکوي چې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک ما په خوب کې وویني نو دی به ما زر دی چې په ویښه باندې په بیدار حالت کې ما وویني. اوس دا حدیث نه لږ یو ګوته لاندې یو انچ لاندې دلته حاشیه کې د دې معنا لیکلی شوې ده. علماء دیوبند جزم مفتبهي کول لیکلی، احتمالات یې نه دي نقل کړي. احتمالات هر چا ته پته شته چې دې کتاب کې دا راغلي او دا راغلي. احتمالات نقل کول د بدعتیانو کتابونو نه یا د نورو د مالکیانو کتابونو شوافعونه، دا خلکو کې تشویش پیدا کول، دا د بدعتیانو کار دی چې هغه متشابهات خلکو ته بیانوي یا ورته احتمالات بین خلکو په ذهن کې تشویش پیدا کوي. قرآن او حدیث کې په فقه کتابونو کې راغلي دي مطلق راغل، او چې ارواحونه دنیا ته نشي راتلی، او که ته وایې چې نه کله کله راتلی شي، دا قاعده کلي نه ده، جزئی ده، نو دې دپاره تاسو سره څه ثبوت دی؟ ثبوت څه دی؟ فلانکي مولوي صاحب لیدلی، فلانکي پیر صاحب لیدلی، دا ثبوت دی. البته مونږ هغو پسې بد هغو متعلق توجیه درته بیانوم چې هغه ولې داسې ویلي، نو تاسو به خوشحاله شئ چې هغه داسې عقیده هغو دا نه وه. ته یو کتاب نه وښیه چې زمونږ علماء دیوبند لیکلي په کتاب کې چې زمونږ دا عقیده ده چې روحونه راتللی شي دنیا ته، داسې لیکلي. د اردو والا چې کوم فتوی دي دا وګوره زه به درته دې حدیث نه مخکې دې حدیث معنا تاسو ته پوره کم. د کې لاندې په 13 کې لیکلي دي چې فسیرانی نه دا مطلب دی د بخاری کې چې راغلي دي چې دینه مراد دی اهل عصره، د نبی علیه السلام
د وخت خلکو سره دا حدیث خاص دی. نبی علیه السلام خپل خلکو ته وی چې کم جوندي و نبی علیه السلام په وخت کې چې تاسو قضا خوب کې ولید نو تاسو به ما وینئ، یعنی را به شئ څنګه به ما وینئ چې وفقه الله الهجرة الیه والتشرف بلقائه، وایي چې الله پاک په ما ملاقات تاسو ته نصیب کړي او تاسو ته به هجرت الله پاک نصیب کړي. لوی انعام د هجرت کول او ملاقات کول. مخکې وایي او بله معنا دا ده چې تاسو په قیامت کې د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت به تاسو ته میلاو شي. اوس وګوره د قید چې ولګو شفاعت ولا نو بعضې خلک وایي دا خو به ټول مؤمنان ویني، ټول مؤمنان به ویني، خو شفاعت په دې خلکو ته کېږي چې څوک چې په خوب کې وي. څومره ښکلی حدیث دی، ښکلې معنا یې کړې علماء کرامو. تبر سره نور احتمالات بیانوي، خلکو په ذهنونو کې شبهات پیدا کوي چې ارواح را درومي او ما لیدلی دي چې ارواح چې دنیا ته راځي تا لیدلی دي. نو دا د صاحب روح کمال دی، کرامات دی که ستا د لیدلو کرامات چې څوک یې ویني د هغه دا کرامات دي، که چې د چا روح راځي د هغه کرامات دي. دا وضاحت پکار دی. که وایي دا زما کرامات دي چې ما ته روحونه راځي ما سره میلویږي نو بیا خو د دې آیات مخالفت کوي چې فلا تزکو انفسکم. دا ځکه چې وګوره زه تاته یو فتاوی فریدیه وښیم، ځکه چې بعضې خلک وایي چې موږ د مفتي فرید صاحب خلیفګان یو، وایي چې موږ د مفتي فرید صاحب خلیفګان یو او هغه نه موږ سبقونه ویلي دي. مفتي فرید صاحب ته چا سوال را لګلی دی په فتاوا اول جلد کې، فتاوا فریدیه کې په 370 نمبر صفحه کې، پهلا 369 نمبر صفحه وګوره، اول 370 بیانو. یو ورته چا ویلي چې زمونږ کلي کې یو پیر صاحب دی، هغه وایي چې زه اهل الله یم، پیر یم او زما دا کرامات دي چې زه بیت الله شریف د دې ځای نه وینم او مسجد نبوي هم د دې ځای نه وینم. او داسې مثلا دا ممکنه ده هر سړی په مراقبه کې او تصور کې مکه لیدلی شي، مدینه هم لیدلی شي، خو صرف او صرف مفتی فرید صاحب په دې جواب ورکړ چې دی په منبر د خلکو ته داسې وایي، یعنی دعوا کوي. نو مفتی فرید صاحب ورته څه وویلی؟ جواب خو داسې وي دا ممکنه ده، خو نه مفتی فرید صاحب جواب وګوره، یہ شخص اہل اللہ نہیں ہے، یہ شخص بیعت اور طریقت کے مقاصد سے بہت دور ہے. وای دا پوهیږي نه دا بیعت په مقصد یا د طریقت په مقصد پوهیږي نه. بیعت او طریقت مقصد دا د تزکیه نفس په خلکو کې راول، خلکو ته خپل کرامات نه وښایه، رښتیا وي یا دروغ وي. طالبان حق کو اس سے دور رہنا ضروری ہے. نو څوک چې مفتی فرید صاحب شاګردان دي هغو ته مفتی فرید صاحب دا لیکلي فتاوا فریدیه کې چې داسې کسانو نه ځانونه لرې وساتئ، دې ته ورنږدې نه شي، دا په رښتیا باندې پیران نه دي. ښه صفحه نمبر 1 یوه وروستو راشه 69 کې یو سړي ورته لیکلي چې زمونږ پیر صاحب خو وایي چې زه کله مراقبه وکړم او ذکر او اذکار دومره زیات وکړو چې زما مریدان نبي علیه السلام سره میلاولی شم. وګوره په ویښه باندې میلاولی شي یا په خوب کې دومره ویل. نو ده ورته جواب کې لیکلي دي چې یہ مدعی خدا رسیدہ نہیں ہے ورنہ یہ فنا اور ترک دعوه سے راستہ ہو. وایي دغه څوک چې دعوې لري نو دا الله ته رسېدلی نه دی، کني ده به د دعوې پرېښودلې وه او فنا ولا ماده په دې کې پیدا شوې. دا مفتی فرید صاحب دی. وګوره یو علماء دیوبند د هندوستان نه دا کتاب النوازل، لا د هندوستان د علماء کرامو دا فتوا ده، دا په اول جلد کې صفحه نمبر 169 کې څه لیکي؟ اشرف الجواب خو تاسو ته مونږ نقل کړ چې تنوي صاحب په جزم سره ویلي چې نه کلي او نه جزئي ارواحونه بالکل راتللی نشي، چې څوک دغه دعوا لري نو دا باطله عقیده ده. اوس په اول جلد کې کتاب النوازل کې په صفحه نمبر 303 کې چا سوال ورنه کړی چې آیا روح کله نه کله راتللی شي دنیا ته؟ نو دی جواب ورکړی چې یہ عقیدہ محض باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص حدیث و فقہ کی روح سے جاہل اور گمراہ ہے. وایي چې څوک داسې عقیده لري چې روح راتللی شي، زه په ویښه یا په خوب کې یا په ویښه ورسره میلاویدلی شم، نو دی وایي چې دا عقیده دا علماء دیوبند لیکلي په کتاب النوازل صفحه نمبر 303 کې په اول جلد. وایي دغه سړی د حدیث فقه په روح سره حدیث ما پیش کړ، قرآن می پیش کړ چې نشي راتلی، نو دا سړی جاهل هم دی او گمراه هم دی، بلاره هم دی، رو روان دی، رو روان دی گمراهی طرف ته. گمراهی طرف ته چې خلک بوځي نه بیا ته خانقاه ډکېږي نه، خانقاه خو دې نه ډکېږي خو آخرت خو دې ورانېږي وره چې ته غلطه عقیدې خلکو ته ښایي چې هر څوک دی داسې عقاید لري. اوس واوره یو بل سوال دلته دا دی چې څوک وایي چې روحونه ما سره میلویږي نو دا د روح صاحب روح کرامات دي که ستا کرامات؟ او بیا کم حدیث چې تاسو نقل کوئ د کم یغزو والا حدیثه چې نبی علیه السلام په ویښه به وویني، څوک چې خوب کې وویني، دې ټولو خلکو اول په خوب کې لیدلی اینا بعد په ویښه باندې ویني. داسې کسان خو به وي چې هغه په خوب کې لیدلی په ویښه لا تر اوسه پورې نه وي لیدلی. خو بیا دا دی چې په دې حدیث کې دا چېرته دی چې نبی علیه السلام وایي چې ما روح سره به میلاو؟ نبی علیه السلام خو فرمیلي چې ما سره به میلاو شي، نو روح ته کله څنګه راوباسې؟
په کم حدیث او په کم کتاب کې دا لیکلي چې د روح مراد دی چې نبی علیه السلام وایي چې زما روح سره به ملاو شي. تا خو ویلې چې حدیث نه خدا معلومي ظاهر نه قال ظاهر وي چې نبی علیه السلام فرمي چې روح مال جسد ما سره ملاوېدلی شي. د روح ته ولې ځان ته راوباس. بعضې خلک وایي چې دا جزئي طور باندې کله کله نه راتللی شي. کم دلیل دی چې راتلی؟ قرآن و حدیث خلاف کله نه کله قرآن و حدیث مطلق ویلي بالعموم یې ویلي او ته وایي چې کله نه کله راتللی شي تخصیص چې پکې کوي نو دې دپاره خو بس دلیل راوړې. دلیل ته دپاره څه دی؟ فلانکي مولا صاحب ویلي فلانکي مولا صاحب ویلي فلانکي مولا صاحب ویلي په هغې معنا باندې ته نه پوهېږې. هغې معنا دا ده چې هغه د احسان یو کا حدیث ته تعالی ویلي نه وي نو بیا یې ووایه. په بخاري شریف مسلم شریف کې یو حدیث دی چې جبرائیل امي حدیث جبرائیل ورته ویلی شي. نبی علیه السلام ته جبرائیل امي نه وي چې احسان څه شی دی. دا د احسان مسله ده. احسان دې ته ویلی شي چې ته داسې مرتبې ته ورسې چې گویا کې الله پاک ته وینې د الله عبادت دومره زیات وکړي په شوق سره وکړي خشوع خضوع سره وکړي چې گویا کې الله پاک ته وینې. الله پاک هم لیدلی شي نبی علیه السلام لیدلی شي. خو دا په مراقبه کې او تصور کې تصور بدیهي ورته ویلی شي. تصدیقات دا نه دي. تصور او په مراقبه کې هر څوک لیدلی شي چې کله ته مراقبه وکړې. زمونږ مشایخ زمونږ علماء کرام زمونږ پیران مراقبه کوي او خلکو ته مریدانو ته ښیي چې داسې مراقبه وکړه. تصور د شیخ وکړه د نبی علیه السلام تصور وکړه. نو هغه تصور چې ته وکړې نو دنیا ولا ټول دنیا ولا کوم افاق غمونه او پریشانۍ خوشحالۍ ټول یو طرف ته شي. نبی علیه السلام بالکل تا ته مخامخ شي. ډېر خلک په مراقبه کې نبی علیه السلام سره خبرې هم کوي. دا حقه خبره ده. تصور کې په مراقبه کې تعالی د نبی علیه السلام عکس راشي. روح یې درته نه رسي نه روح مع الجسد راځي. نبی علیه السلام عکس د تا لپاره راځي. دا د ژوندي سړي هم تا ته راتلی شي. که تا چا سره عشق دی مینه د محبت دی هغه په بل ملک کې هغه هم تصور وکړه تا سره به خبرې شروع کړي. یو شاعر دی چې هغه یو بیت یې دویم بیت کې ویلی دی چا ورته وی چې تا خپل محبوب یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات شوی دی ویلی چې هر وخت ذرا گردن جھکا کر دیکھ لیا یہ لگ خود میرے گروان کی چې وکتل لاندې نو ما ولید خپل جنان نبی علیه الصلاۃ والسلام ولید. نو دا مسله د احسان ده د چې احسان درجه ته تکله ورسې د اخلاص درجه ته نو بیا به نبی علیه السلام هم په تصور کې یعنی په مراقبه کې ویني او بزرگان به هم ویني هغو سره به خبره کوي. او دا عقیده چې روح راتللی شي او جزئی تور باندې راتللی شي کلی. اوس په ته هغه بدعتیان چې وایي چې مونږ په میلاد کې هر وخت نبی علیه السلام مونږ ته نه حاضرېږي خو په میلاد کې کله نه کله حاضرېږي. میلاد کې میلاد په ورځ د کله نه کله نشو نو دې سره دې ته به څه جواب ورکوي چې کم خلک دا عقیده لري چې نبی علیه السلام په مونږ ته حاضرېږي او کم خلک دا عقیده دی حدیث نه ولري فل یقظه چې کم ته حدیث نقل کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام روح مع الجسد هم راځي تشریف دنیا ته راوړي. هغې له به څه جواب ورکوي؟ تا سره د هغې نفي کې څه دلیل شته چې هغه حدیث کې خو مطلق راغلی چې نبی علیه السلام به تا سره په یو ویښه باندې ملاقات وکړي. یو سړی دوا ولري چې نبی علیه السلام جسد روح مع الجسد راغلی او ما سره ملاو شوی نو بیا هغې ته به څه جواب ورکوي؟ او بدعتیان چې وایي چې مونږ په میلاد کې مونږ سره کرسي ورته خلي کې مونږ ورته اوچتېږو هغو ته به څه جواب ورکوي؟ د الله بنده ورو ورو خلک ته بدعت طرف ته روان کړي. دا د علماء کرامو د علماء دیوبند دغه عقیده ده چې قرآن او حدیث او فقه ته بالکل موافقه ده او چې کومه کتابونو کې لیکل شوي دي چې مونږ بزرگان نورو بزرگانو سره په ژوند ملو شوي دي هغې نه تصور مراقبه مراد ده او د کم احتمالات چې نورو کتابونو نه دا مونږ سره مشته احتمالات پیش کو خلکو په ذهن کې تشویش پیدا احتمالات نه مونږ به جزم ولا مفتبهي کول تاسو ته پیش کو قرآن او حدیث فقه نه. امید دی چې تاسو به ان شاء الله په دې باندې عمل کوئ د بدعاتونه د خلکو د مفتی فرید صاحب څنګه وفرمیل دی نه به تاسو مونږ ان شاء الله تاسو انحراف کوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله.